شما سوی وطنیان زنده‌باد هر دم با هر قدم که شازیان زنده‌باد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية البادئ بالسلام بريء من الكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چې الله در سره من نبی رحمانا چې الله در سره من نبی رحمانا کلخکری در سره یک تنهائی زما واجب الاحترام علماء کرام کریم مشران و کشران و نقشبندی شاذلی عاشقان او د علاقې مشران او خصوصا مفتی سعد میر سے مولانا اشفاق سے د ټولو نهایت مشکور چې ماله دا استاسو د عزت مشکور ما تاسو ماله دومره عزت را کړی دی الله دې تاسو د دې بهترین بدل باقی دا د دعا او د تعزیت پروګرام دی الله دې د مفتی صاحب والده وبخي او چې څومره زموږ مړي او خلق وفات شوي دي الله تعالی دې ټول وبخي د ټول قبر چې د جنت باغچه جوړ عرض داده چې په دنیا کې یو شی جوړول خو ډېر آسان نه دی ګران دی خو د هغې غورځول ډېر آسان کار ځکه زما عموما علما ته صوفیات ته دا گزارش چې اخلاص او مینه په دې اصلاح کې په تنقید او په تعارض باندې اصلاح نه کېږي دې سره بغض پیدا چې زما په زړه کې مینه وي هغه به اصلاح هغه به د بل زړه بدلوي او که په زما په زړه کې مینه نه نو که زه څومره هم سبقونه ووایم هغه به دغه پیدا وي خبرې هر شی سري دلایل دي که باطل دی که حق دی کله کله باطل چې دی پته طاقتور شي د هغې دا وجه نه چې حق کمزوري دی بلکې حق والا چې دی هغه کمزوري شي د هغه په علم کې کمزوري راغلی زموږ مقصد چې کوم تصوف په کاغذ او په سند باندې پروت دی او په دعوو باندې پروت دی کوم حکمت چې په کاغذ او په سند باندې پروت دی هغې د اصل شکل ته راشي چې کوم مونږ ته امامانو ښودي چې کوم شیخ عبدالقادر جیلاني په کوم لاره راغلی قرآن او سنت نه اصول جوړ کړی او د مجاهدو ژوند ډېر ذکر سره تیر کړی د هر امام ژوند به تا ته داسې ښکاري د انبیا ژوند به تا ته داسې ښکاري د اصحاب رسول ژوند به تا ته داسې ښکاري د حدیث په مقابله کې د قرآن او سنت په مقابله کې هغې کلم ټینګ نه دي پاتې شي خپل اصول یې موږ له دا راکړی دی د ژوند اصول هغې دا نه چې زما په شخصیت باندې به خالي نارې لګي په دې به ګرځئ اکثر خلق به دا تاسو ته وایي چې لکه دی اولیا لکه موږ عیسی علیه السلام خو منو د عیسایانو په شانتې نه منو نو دی دا مطلب خو نه چې عیسی علیه السلام نه منو موږ موسی علیه السلام منو خو د یهودیانو په شانتې نه منو نه دا مطلب خو نه چې زه موسی علیه السلام نه موږ حضرت علی رضی الله تعالی عنه منو خو د روافضو په شانتې نه منو نه دا مطلب خو نه چې موږ هغه نه منو موږ مریان منو
او باغی که غلب نه کو چې هغه د خطا نه پاک دي اولیاء منو دام نه منو چې د خطا نه پاک دا درجه نبیان له خو ده ګناه کبیره نه صغیره نه او کبائر نه دا مبرد دا درجه به ولی له ورګي پیژنې چې ولی په کومه درجه او ولی کې ماده ده فالهمها فجورها وتقوا په دې کې چې کوم سره مو خدای منتخب کړی هغه کې ودا ماده بیا او انبیا کې دا نشته دا یاد ساتئ اول خو پیژنې چې نبی څه ته وایي ولی څه ته وایي او عالم او مولا څه ته وایي عامي څه ته وایي هر خبره په شریعت کې ثابت وي خو هر چا ده پر کله کله تاریخي محققین کله یو په یو ډنګ رواني کله په بل ډنګ رواني نو خبره ټول سره پرتی دي خدای دې اصل تطبیق بسنګ کې یعنی سملار به نسنګ وباسي چې نه په قران دې ایمان پاتې په پیغمبر دې ایمان پاتې په صحابه دې ایمان پاتې په اولیاء دې ایمان پاتې په علما دې ایمان پاتې وي او کم شي چې په شریعت کې خدای جایز کړی دی هغه مانی او خلقم بشي نو دا چې کله مونږ وایو کنه چې صح معنا د علمیه دا دومره کتابونو کې ډک پراته دي تاسو مازغه پځئ امید پرغه مزه دي خو اقوال چې کوم دي د بزرګانو طرف ته خلکو ډېر منسوب کړي د پیغمبر علی السلام طرف ته چې حدیثونه خلکو چې منسوب کړي دي نو باقي د ولی په بسنګ نه راځي هغه پسې به خلک خبرې نه منسوب دا اولیاء هغه خبرې چې کوم د قران او سنت په مطابق او د اصول په مطابق هغه منل او چې کوم کې هغه نه پاغه نه پويږي هغه خبره مکو د علماء هغه خبرې چې کوم په قران او سنت کې په اصول باندې ثابت وي هغه منل او چې کوم کې هغه په دغه هغه نه منل هغه ګمراه کیږي نه د عالم نم غلطي کیږي اوس یو کلیپ جو مخه تراغله د مفتی سعد سے د قاضی بابا مبارک ما غوړې نو مې دا خطا د سړی نه کیږي انسان دی راغله دا کلیپ شای شو چې بس هغه د عمر فاروق په اولاد نو دا غلطی شوه دا قاضی بابا چې دا زموږ کړي بری پورا تحقیق کړي چې ځا سره سیدان لیکلي بلا تحقیق وزان نه لیکلي وای چې کوم سړی خپل نسب بل طرف ته منسوب کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت اصل کې دا لفظ قاضي چې دې کنه بری کې راځي شي دا قاضیان چې دې په بر صغیر او پاک کې درې قوم مشهور هغه یو فاروقیان یو یوسف زین دی دا سوکانو بیا سیب چې کوم نه وسی وښوي دا په قاضیان باندې مشهور په پنجاب کې ګجراواله د چرایشه د دې وسی چې په قاضیان مشهور او یو قاضي دی چې کوم د نکاحګانې پراوي نام په قاضیانو مشهور او یو قاضي دی چې قاضي مزاج کوم قاضي چې دا خیل شوی دی په سیدانو کې چې دا زمون د اولاد کې ټیک شو هغه چې کوم عبدالرحیم سے دی عالمگیر هغه فاروق النصب دی په هندستان کې دا اوس بیت چې ور پنه دي قاضیان چې کوم دي دا فاروق النصب او دغه چې کوم دي دا سیدان دا د حضرت دی په اولاد او د جعفر احمد سے چې کوم کور والا دا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ محمد بن حنفیه رحمت الله علیه هغه خپل د زوی واده چې کړه دی هغه د حضرت حسن سره کړی هغه ویلې سره دا دغه نه د نسل چلی دی نو د مور د طرف نه دا حسنیان دي د بلاد د طرف نه محمد بن حنفیه اولاد د دې عربي نمونه د ټول موږ را ټول کړی
انسان د صحو کې د عالم نم غلطي کی په دې خپه کېږي ما تاسو په کومبي دلته ولې چې هغه فاروق خیال نشته کنيشته نمازه کوي چې کله غړدې د شورت د اوجو علاوه وجه سره نقلنا خبري سره وکړي چې کوم تحقیق د سره تاسو په علاقہ کې بیا یو تعصب پیدا کیږي قام دی بس کې اوس مورا سره چچا په اولاد کې دی دیو بیا ما سره لګړې کته کې بیا یو نسب چې فاطمی سیدان دي او علی اولاد سیدان نه دي دام د بوریانو مذهب فاطمی او خلافت پاتې شوی د حکومت هغه د ګمراهانو دا هغه د مذهب په دې کې د بزرګانو مبتلا دي نمازه چې د حضرت علی رضی الله تعالی اولاد سیدان نه دي او څو د بیا حسینیانو تم سیدان موایا مې څنګه مې حضور ویلي حسن زماز ویلي او حسین د علی ویلي څه حسن زماز ویلي او حسین د علی د حسین رضی الله عنه نسبت خو د حضرت علی تر شمس سید منی کنه چې څنګه داسې درلور او شرف زیات کړي بیا په ساداتو کې چې کومې درجې دي د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ درجه ده بیا د حضرت حسین ده بیا د نسب نه خارج کی اصل سره چې موږ هغه گمراهانو خلکو په دغه کې روانو چې هغه په فضیلت کې تفریق پیدا کوي یعنی یو شی چې ده کنه وای دا مشر رو ده دا کشر رو ده نورور خو ده کنه دا مشر او کشر ترور ولې کې په درجه کې دا سړی غټ دی او دا مشر دی دا کشر دی نو درجه شته کنه تفریق نشته ده فرق پکې نشته فضیلت کې چې څوک فرق اچي دا غلط دا د روافضو د خوارجو د معتزله د طریقې دا نه لکه چې څنګه تاسو یاد اوسئ دیوبند په اسلام کې ده پورا اسلام په دیوبند کې نه ده حنفیت په اسلام کې ده پورا اسلام په حنفیت کې نه غاړي دا خبره یاد ساتئ دا ستاسو زموږ جګړې چې اختلاف د هر سړی ځان له اسلام جوړ کړی هر پیر ځان ته اسلام وای هر مولا ځان ته اسلام وای هر جماعت ځان ته اسلام وای جوړیږي د اسلام په نوم بیا اسلام نه دی شي او چې بیا د شیشه خایو دی ولا غوسه ور چې دې په ګلانه دا جګړه ځکه مینه کله خرابېږي نو یو اسانه خبره چې چاته پته نشي چې زه به کله څنګه مرم او څنګه به کېږم نو د بل بغه د څنګه الله مونږ ته ویلي چې د اولیاء او د علما نه فیض اوچت کوي چې حق لاره درته وښیي دا نه چې د حق لارې نه دي اخوا اوس یو سړي کې کمال ګورو مونږه علم نه ګورو دا لاره چې روانه ده صوفیاء کرام چې څومره دي هغې له خدای چې کوم علوم ورکړي دي او کوم معرفت چې هغه په کتابونو کې بیان شوی دی هغه په کومه طریقه کې طریق تصوف باندې او دلته یو صوفي سره علم هم نشته دا صوفي هغه له خدای په دې طریق تصوف داسې علم ورکړي چې غټ غټ علما به د هغې ګوتې چې کنه مخې ته چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته بشرافي په باره کې وایي چې هغه له مدرسه هم نه ویلي او خدای ولا چې کوم معرفت ورکړي په هغه معرفت کې چې کوم علم ته خدای هغه رسول و نو امام احمد بن حنبل وی طالب وته طالبان وته ته پته چتی کې را بقیږي چې استاد یې اسه کې ځان نه دغه جوړ کړی کنه تم چې دې کنه دا کېږي دا نه کوئی چې استاد می عزت کې زبې مو کوم نه استاد جی ته وته ولې کېږي
ناغوته حضرت تدوم رغت مجتهد او ته چې د مدرسه نه دی هغه ته بچي وي دې ز الله منم س ور عجیب تعریف دی تاسو د جسم سره هغه سره کنه تعریف هم دی مچته امام احمد بن حنبل تعریف سے کوي وای ز الله منم او دې الله پیژني سبحان الله س ز الله منم او دې الله پیژني دا الله پیژندګل چې دا تارو دا اصل دی اوس مونږ چې کله توحید بیانو نه هغه داسې بیانو نو زمونږ توحید په انکار روان لکه چې اوس مثال دی رقیه راشي یا جادو راشي نشته دی پیر دلته کینی جادو کم دی کشتا او چغې به وایي په ما دي څوک کی پما دې سوکو کی الکه خبره دلته کې دانه ده د پیرنا د مولانا اول شریعت دی دا چې کوم ولی منم په شریعت به منم زه خو هغه داسې نه منم چې هغه شریعت خلاف خبرې کوي نو زه ته نه تپوس کوم ما چې جادو نشته نو د الله په قرآن کې چې وایي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر خبر یاد ساتي ښا الله وی سليمان عليه السلام کفر نه کړي کفر خو شیطانانو کړو یعنی دې جادو ته الله کفر ویلي ولكن الشياطين كفروا چې کفر کړو شیطانانو سبه کول ويعلمون الناس السحر یعنی تاسو دا جادو دا از دکیږي خور به خلکو شیطانانو چاته انسانانو تدلته کاغذ واخلې او زم چاله کدا ټول په ما کې راغلي ته په مدرسه کې سبق خې ته یو تاسو یو مدرس یې بس او که یو مدرس وځي په پوره دنیا پوهېږم او دا صحابه باندې دا غلطي خبرې اصحاب رسول د دې دنیا حاکمان پاتې شوي دي اور حاکم هغه سړی پاتې کېږي چې کوم په دنیا پوهېږي د دنیا د علومو نه واقف وي اسې نه جوړېږي نو موږ هغه تجربات او د مجاهدې علم چې دی هغه هیر کو او موږ هغه اغیارو په طریقو روان شو چې کوم کاغذ یا کتابي تصوف باندې روان دي متعالی کی ګوګل لوا پرو کتاب براشي یعنی زه تاسو نه درپوس کوم چې کتب څه ته وایي داوی خو تاسو ټول کوئ کنه ډېر کتبان ابدالان پیران جوړ شوي یو قدم چې تر عرشه پورې چې ما لیدلې د رفتار د درویشان نو دا درویش وکوي زم قدم دیګه پورې رسي وښه موږ هغه پیرانو کې نه څه راغلی او یو قدم چې تر دیګه پورې رسي ما لیدلې د رفتار د دې پیرانو خبر چې کله علم نه موږ عاري شو تکوین باندې پوهېږي نه دا به بدلون کتب سره څه شي کار کوي والله کول د بدی ابدال څه شي دا بس کاغذ کې ولي چې ابن عربي لیکلي ابدال د کتب مثال را پاسي خوب کې ګوري کتب جوړ شوی ما ته راغله کتب څه ته بیا نو اس خطا مې تر شو ته نو از مدته انسان عالم نم غلطي کی دا ولې شو دا غټ سره سره چې څومره غټ محقق عالم دی غنم غلطي کی کتابونه ډکړه دا چې نن تاسو اغیار راغلي یا باطل هغه بزرګانو خبرو چې دګړي پتا سي فتاوی لګولي د تاسو سره جواب شته په شیرینو مونږ پیران جوړ شي نما یو پیر وی اصلي او یو وی کاغذي کاغذ کې مونږ د سندونه ملوشي حضرت ته چشتي دی قادری دی سره ور دي
خو سبق یوم نه کوي د دې بره نواله ته لاندې پورې نو دا برکت دی یو برکت وي یو حرکت وي حرکت مجاهدی اور علم اور نصاب سره دی اور برکت چې دی هغه په اجازه هغه اجازه نه کنه بس برکت دمونه چې غزاځي دا اجازه چې ته جوړه کړه پتا ته پته پرې منه د څومره مهنت کوي دا بتا ته یو حدیث بیان کړ انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د حجاج په دربار کې راو اور حجاج د سخت خبر وشو نو حجاج ته وی چې ته زما اسم نشي کولای ما د پیغمبر اسلام داسي کلمات خولي دي چې ته زما اسم نشي کولای نو حجاج راځي چې ته ځان د دربار ته تاسو چې تا ته ولې پرې خو وای دا چې کله خبرې کولې د شاته دوه منځري ولاړو ما ته تصویر هغه بس لوړ تیر کړو نو ته چې د الفاظ ما ته خیال هغه استعمال د کتابه ته نه خیر نو چې لاړ کوم خادم وغله اجازه درکو دا دعای انس یادو ما دا تا ته په دې کې راغله خو چې دې په څه لس کاله مهنت ته هغه تاسو رښتا نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې لس کاله تیر کړ لس کاله پس حضور صلی الله علیه وسلم مالا دې دعا اجازه راکړه خبر ادا چې سوره فیل مخکې ده هر څه کوي خپل دا خوند ده وښه کنه یا ذل جلال والاکرام اوسمشتا خپل دا اسب بن بلخیه نه دا جوړه چې دا جوړ شي دنیا هم په دې مهنت روانه تا په دم کې دم پیدا شي او داسې دم در کې پیدا شي چې غم در نه لري ګوره دم اثر کوي په بل او چې کوم غم ستا کور ته راغلی هغه په دم خشي خو غم ستا په کور کې دا چې نن ته خلک غمونه درنه لیکو جګړه خایو کنه په تکلیفونو کې د پته او چې دا چې چا د پته نه پسه نو په هر کار کې چې ماهر دی د نظام د برداشت ضروری دی چې په نظام کې ما مخکې ویلي چې د یو سړی غټ دی کنه کشر چې وړو کې د ناس ته دا هم دومره حیثیت ضروری دی چې څومره د مشر ضروری دی دا چت بغیر د پیلر نور وي دا دیوالونه بغیر د سیمنټ نور وي او دا پیلر هغه نری ریتیان چې موږ راځم کنه او سیمنټ هغه کې څومره زراعتي لري هغه چې جمع شي دا غیر د پیلر جوړیږي او دا عمارتونه دا د الله نظام دی تکبر باندې کې سپک خبره باندې کې زکازي هغه جوړا پلانې ډینګړې پنس فخر چې ده کنه دا سره تباکې دا یو فضل دی دا کم سره چې په کم ځای کې بهتر دی چې په کوم ځای کې دی بهتر دی ته د هندوانو او د عیسایانو په مذهب نه ګرځي چې بل ته بس کوي دا چې کوم عادتونه دي د هندوانو په مذهبونو کې دا د عیسایانو په مذهبونو کې چې نیچ ته او فلانه دی او ډنګړې دی د نسب دا اوچت ذات پر سپک ذات د شي راځي نو یو نعمت چې خدای درکړي په هغه به شکر او باسي خو بل ته بس اله به درون شي ګوره ته درون سره چې بل تسپک ګوره نه تبم سپک شي خپل نسب تسپک او په دې کې قصور د چا دی ستاده ولی چې الله وې زما په تقوا کما کی فضیلتونه حدیثونه شته اخري حدیث هم دی چې کسی عربي کو کسی اجمی په یو عربي په اجمی باندې یو اجمی په عربي باندې فوقیت نه لري فوقیت جدا شي او فضیلت جدا شي فوقیت دې ته چې تا نه سپک کوي او فضیلت دې ته چې تا مال خدای شرط راکړي د ټول ذمہواری را باندې خیرات د ټول تکلیفونه په بارا
ولی قوم سردار هغه د قوم خادم نو شرط چې ده فضیلت پتا کی عاجزی پیدا کی فوقیت پتا کی تکبر فضیلت پتا کی شکر پیدا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی زید بن محمد بن اور دادلو زید بن حارثہ دا غلام تھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گڑے رہے چھے پا پورا مکے کے بادشاہ پہ ہوتے مدینہ کی زید بن محمد چادانے جدا غلام تھے دا وہ جب یہ آیات نازل شنو دا زید بن حارثہ شنو نمونگ لا آغا شے چھے کبر بنکے خودے چھے سوک سکھے مینا او قدر و منزلت چھے بندہ ورکے عزت ورکوئی نا آغا داری عزت اور یا سادا چھے غٹ سڑے کنا اگر اگر سوک عزت نہ ورکے کنا اگر باغی خپکی گی نا ول چھے عزت و ذلت دا اللہ بناس کے وہی مینا پتلو راتو زیادی کی خواہ پا جدائی نا تب پا مختی اخوائی ونیا پا یہ خوالا ہوں بس زیادی چھے تم رازی و زم رازی نو دنیا کا چلے دا حاجتون بھنکمل رب نغوار داگے چھے کمی وسیلی دی پاگے با نظر نہیں دی خو اختیار ہے نورا وسی وی مسئلے تاک کے چھکتا سو تخیم اللہ نغوار ہر ولی من دس چل بولے اللہ نا دا مجاہدی دا چلی سے دا پارشوی دا اللہ دا قرب دا پارا چھ بل کارم دا اللہ نا روب دا کے او دا بل دا پارم چھ حاجت روا اللہ ستائی روشی او دا برد دے او دا دولو حاجت روا دلوگ سے کہو حاجتنا دا بل نغوار و عبادت دا خودے کو لوگ پا تقریروں کی توحید نم داری حاجت خودے نا نغوار دا چانا نغوار دا حاجت دا پارا دا اللہ عبادت دے کے نرسل پارا بکی در دا بزرگانو دا تردید نہ دے کرے چھتا حاجت مغوڑا خور سرے دا اللہ رضا رمبرے کے دا مخ دا اللہ رضا دا اور بیستا مطلب دے بیستا حاجت یا اللہ ترہ نرازی شی اور زمان دا حاجت نو دا علمی دا کمزوریانی ولی دی چکل خالی لوٹا مخی دکینی وغلا نو ورزی گنا چوس مدد دا مریدات بالا نو تو دا کی چاہا ورزی انکار شو یو زوی پا پل نفس مانے والا دے با خلق اصلاح سکے دا تاسو تا میں پیر دا آگا سنی دا جوڑا چکم تاسو نزیاد پوئی گی چه چاہ نزیاد تب پوئی گی اگر پیر میں جوڑا با بالکل اجازت دے ولی چی مریدی و بیانا علم کے او آغا علم فضیلت چی اغلا خودے ورکلو تالے ندر گئتے بالکل واشا وچی دا اغلا زیاد تایز دگلی تب اغلا وزیز آنسان نزائے گی دا اصول دے تکبر میں دے آو پا درجہ کی یو غش سڑی او دا اغلا کمی درجی والا خودے اغلا علم ورکڑی نو اغلا ترجی والا اغلا کمی درجی والا دا علم ادب موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سوئی چشت سے اما خضر لورگڑے تعالی میں ندے در کرے دا موسیٰ علیہ السلام گولے درجہ گھٹا دا خو فضیلت جزوی خضر علیہ السلام تا حاصل دے دا چی کم علم آگا دا خود ہے پا آگے کی فضیلت خود درجہ دا چاہ گھٹا دا موسیٰ علیہ السلام اللہ سو کو لے کرو تاثر بدل دلال سے تکزیرون بہور ہے پیران منو مینا چی دے گا نا دا یو داس شد پا عقیدہ کی چرد دار دے دا گلاس اس دے مالمان کام کر نظر دا کرنے کو پتی کہ اسی دماغ ہے گوٹی ورسروں لگے دی اور اگر مریدو کا دلگ یار دا پیر سے گوٹی پہ لگی دی بارو کانشو چیدہ بارا کے براش نبی مار زویلی نبی مار زبدان گوڑی وہ چیدہ ناستا پی گلاس را استا عقیدہ چیدہ بلی کے بدا سکتا تا ہوئی چیز پلا دا عقیدت دے گا دا عقیدت دا اللہ
هندوان د چا نه غواړي د بل نو هغه بل څه نه ورکوي خو ده چې کوم عقیده جوړ کړی هغه هغې ول الله ورکوي هغه چې کوم ګمان وکړو هغه بت باندې په دې ورکوي نو بې علمه پیري چې دی دا شرک پیدا کوي او علم سره تکبر دا کفر پیدا کوي خبر راځي چې عالم متکبر شي دی به کفر کوي او مرید چې د پیر په نو بیا د مولا کفر پروف دی او د پیر شرک پروف دی څه شی د مولا کفر پروف دی یو واټر پروف یو بلټ پروف دا کفر پروف دی دا جایز او ناجایز باندې په جنگي او زړه وي قرآن نه جاری کیږي غلط سمونه کوي باندې ته پسې ولې شي میں ته حلوه پسې شوی معنی چې بیا پکې اجازه چې هغه پسې تاسو اسمان راخته کړي ها او یو سره قرآن پسې خبره کوي ولې چې هغه مولا دی نو بس مولا کفر پروف دی کنه نو چې ستاسو کفر پروف دی دا شرک پروف دی نه زه یو ځل ته ونه دا سولیا هغه سره سره رومالونه واچي ګټه هغه شی مثلا دا په آسان کار دا سور رومال واچو رومال هغه عربیانو کې کوم د نجدیانو هغه سور رومال واچو سپیره جوبا واچو ته چې شیخ روان دی ګټ اپ ته ګیره په داسې د خلک وته شیخ راو د سعودي عرب نه روان تاسو چې د اسمان نه راخوشه جبرئیل السلام علیه دا د کینیو نو بس لغه ته غارتیز دکړي شروع شي دا قاریان مې هغه مفتیان جوړ شي زه ماشاءالله نو من خلاف خلک نو یا په پاکستان کې ډېر شرک دی مې پس ما تاسو کافران یې مشرکان دي په ټول په جنت تاسو ټینشن سره سره الله وخت چې دا تاسو و دا تا څنګه خبره ده مې یو شی چې په حدیث کې وي په قران کې او ته نه منې دا کافر نه هغه پکې لږ زیات شي تاسو پکې لږ کم شي مې چې تاسو ولر شي مې بس به زیارتونو ګرځي د شیعاګانو دا تاسو د مدرسې په پاکستان کې نه کوي دا مراکز د تنور نه کوي دا خانقاګانې د نه کوي او بچلا شي هغه فوټبال دا غوړي وروړي او دنیا ته خای چرته شرک ولکه مول پیران نزيد زیارتون نزيد مې په ژوندو پیرانو کې زور ختم شي دغه په اړه زیارتونو دا د ژوندۍ پیران نه کار نه خبره راځي ژوندۍ پیر چې د کار نه نو بیا خلک زیارتونو کوشي تاسو د جسم بیروشه دا هغه روح ژوندۍ دی نه کیای غلزاره مونږ مکه ځان کوي هغه چې کوم مهنتونه کوي تاسو شروع کوي خلک به تاسو نو بیا کومه دوا د دې حاجت د بلوسی په خبرو راځي چې ته پیر شې نو بیا باندې پیر باندې دوا د دې حاجت د بلوسی او چې چا کې سني دغه مریدان نه ځکه خوشي یا په زیارتونو ګرځي خبره ورسېږي کنه کرامات اولیاء حق دي نو انکار چې دی دا مکوي کوم شي چې شریعت معیار جوړ کې اصول معیار جوړ کې جګړه خلاص زما خبره صفاله چې زما د سړی کفر پروف دی نه بل پسې خبرې نه تاسو ورپسې لګیا وزه هغه خبره کومه چې کوم کې په خپل نه یو چې زما بزرګان پاره کې نه چې هغه برش
باقي خبرې دا دنیا د ملټي میډیا شوشې ستاسو مازغه بیا چې څومره مهنتونه وکړي هغه یو د انجینیر داسې ټوپۍ نیولې ده که نه یو پسه د جواب دی دا تاسو هسې په کلاسونو کې لګي مخامخ ورته نه شئ تللی وایي نه خنجر چلېږه نه تلوار انسې یې بازو کې ریاض یو سوال یې کړی ستاسو نه او دا ټول کسې دی 25 کاله والا چې په المحنت کې یو عقیده ده څه چې د پیغمبر اسلام د قبر مبارک خوره دا شیخ مولانا دا کوم ځای ثابت ده دا ټول دیوبندیان دین دې بیډینګ دین دې ما باندې پرې چې پیرانو تر ویل پرې دې سره ډېر دی پرې چې ورمسیش څوک شیخ القرآن غیب مولانا الاسلام غیب شیخ الاسلام غیب استاد بیا چا سره جواب نو تاسو چې دا دوی پی پی کوي کنه هغه تاسو راغله نور ما دا هغه کتاب کتل دی مې له روان دي دا هغه شیطان اځه کې ګرځي دا هغه د پته چې دا خبرې کم ځای کوي نو یو د زموږ ته کې باندې ډېر مې ورسره د سوال وکړې جواب راکړي فرق دا دی چې تاسو خبره کوئ چې دا زموږ خبره ده کنه هر سړی په دې ولاړ دی چې دا ما کوم خبره ده دا قرآن او حدیث دی زما بزرګ چې کوم خبره ده دا خبره بس قرآن دا خبره ده اول ځان پسند بیا د جهان سره یو حدیث ته یو خبره ده تا ته یو خبره خس کړې ده یو بزرګ درته خپل دې نه بل اخلي نو ته ځان ته سم وې او بل ته غلط وې په کوم طریقه یعنی زستاسو مولیان مناس دي ګرځي خپکیږي خپش حق بیانوي ترجمه में तहरीफ की है मतलब तर्जमा कुरान का तब बाबा तहरीफ चीजें ना आयत की बताता है रवाफिज और अकीदा मानवी तफसीरी दा को चीजें माफी दा अहले सुन्नत जमात वला जो का महफूजियत कायले अगर का मासूमियत कायले वला मुनारा पर जरूर बुरी तो मासूमियत की खता निश्चित रगनिश्चित पर महफूजियत की مو قائل نیو ندی شیزونو ذکر زمگا اکابر اصول سبب ہے قرآن و سنت چه کم امام تلے قرآن و سنت چه کم سلے گا قرآن و سنت من خبر نو آگا خبری بنا بزرگان رو چتروی چه بکم اپلا نکوئی یادا خوبش یا سنتا بہوئی در رحمان بابا یا شیر بہوئی تمہیں جلالے غد عارف دے داغه جواب الحمدلله ما ورکړو ښا هغه په یوټیوب باندې ستاسو ټول ته ټلیفون نه کړی بیا د کړي یو سړی او پسې لګوي چالنج وشو شي دا خبره نه کوم یو دې پسې شاهد کړم الحمدلله دې بیا هغه خبره زموږ بزرګان جواب ورسره چې بزرګان منو کنه نو هغه کارونه بزرګان په خبرو ځان کوي هغه سوال د مارکیټ نو زه روک کړی دا جواب دی اوس نشته مګر هغه کې نه دا د څه د برکت دا د دې سلسله دا د څه د برکت دا هغه طریقې دي چې هغه امامانو په تاسو باندې کې چې کوم علوم پټ دي هغه صرف مې چې منه ما علم منه باندې علم نه راځي او مجاهدین علم نه منلو په ایمان کې دی زما په مون باندې ایمان دې مون نه کومه د مون مسائل دې نه کومه زما مون سم شي قرات به زما سم دي تجوید به زما مون سم شي
दाखिला लपاره سکو قاری سره وکړو قرآن بسکو مفتی سره وکړو مسائل به زده اوس ذهان چې ده په تصوف کې برازي شفا چې ده حکمت کې برازي دا ځکه الله بیل بیل د دې مثال دی وي صوفي نمای قرآن چې ده چې دا غاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلک په قرآن چې دا قرآن په دې غاړو کې پسینو کې د نن سبا هغه صوفي چې د لطایف نه عالی دی په لطایف کې هغه باندې کې شامل دی دا ظاهري سره دی دغه هغه کس د شاملي چې د چا په سیره کې قرآن به لیکيږي او هغه لطایف جاري دا خلک دی چې لوگ محنت دف کرے اس در کے یہ مولا سر ټول عمر کې نه چیز کا پراٹھی خوره مولا نشي جوړې دي روزانو ورته کې نه احترام سره گزر نه جوړي دا یاد ساته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا مجاهدین کې علم راځي او چې علم درکې راشي نو ته تقوا بلاره کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین او دا ستاسو صحبت کې چې کینه دا سره شاګرد صدیق جوړ شه چا سره صدیق سره علم حاصله دا پرشان دی جوړ شه مدد والا صرف نه اللہ کو مان بھی اللہ کی مان بھی اللہ بمنیب اور دا اللہ بمنیب پیغمبر بمنیب اور دا پیغمبر بمنیب اولیاء صحابہ بمنیب اور دا صحابہ بمنیب دا علماء اور اولیاء بمنیب خدا نے صحیح خبر ذکر دا قرآن و سنت پر مطابق اللہ بمنیب نن سبا وګال باسي ته د مشران عیب نه ګوري هغه الله تسبحانه ته پر دې نو نن سبا بدګماني صدا فطرت د خلاف کوم تاسو ته انسان وسکیږي بعد مکیږي بعد بشری تقاضی ما پتا قرآن حدیث کی دا شیزونه نه دي چې کومه بیان نداس تصوف ته صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوالونه کول او ته ورپیر سره مدرش سوال موسی علیه السلام د څخه راځي چې کله چې تبوت باندې کې بیا بیا الله فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې کې راز ده چې چاله الله ورکړي نو جواب ورکړي او چې کوم د ذات نه جوړ شي هغه سره جواب ورکړي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو سوالونه کوي چې اهل ذکر نه اهل ذکر څوک دي چې چا ذکر په دغه باندې علم خو دې ورکړي ان کنتم لا تعلمون دې نه پیژنې هغه تاسو نه کوي نو جو پیر له نو ورته خدش بچي په دې اسلام خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام دې تاسو مکوا ټوپې بل چاته خرڅوا الله وایي چې تاسو کوا سوي موسی علیہ السلام ته الله وی چې دا غلط تاسو مکوا دا د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام په منځ کې دی شي ولی موسی علیہ السلام تاسو بیا ورکو چې الله لګلو او بیا دې تاسو کو نو اکثر هم شاګردان سوالونه کوي پته په لسان کې تاسو نو کوی ځکه ځکه بیا چې کله کلاس ته راشي چې څومره تاسو نه کې کوو چې کله مجاهده کې پاګه ټیم کې رانه تاسو مکو
بس کوا چې کله د کتاب پوره شي بیا چې څومره یو کتاب وروړه رجسټر وروړه سوالونو چې کوم سوال کې جواب وایي نو د زمانه چې کوم دغه دی او هغه تم کتل وړو نو اوس مدرسې یا قاریان ځکه چې خپل حساب محفوظ کړي او صوفیانو سره کاغذ محفوظ کړي د پیریانو نه پسارا کېږي چې لې شي کړو ابي دغه ولا لاره د کوله کوي یو بزرګ لاله او چې تم کو نه کا لوټه ورته ځل ما تم خو خای رو په خیال ته ویا تلاړ دا سی چې نه کړه ته انسان چې د راشي او وظیفه وو نو دیو دې زړه خو یې رېګما وي بچي چې څوک یې ری کنه هغه معشوقي نشي نو په دغه کې مساله کې په کور کې په کټ کې وتا سا जी पनास से कब पमे मार में जी सिंगे के गवा को बस वजीफा होगा दोपरा को तो खोले आसानी कड़ी मुला वाला जी मैं तस्बीह वाला खली वाला जी का को मैं गोरा मैं गड़ैला इंजन नसमेंट के मख के वो जो सब रसल वे छी बया पारे के का मिनटू ने साबो इससे कर कारण दवा पैसा के दगा पैसा के सब मोरा आसानी दादा मोरी आसानी दादा ना पगराना जी को जगड़ी तासे पासान कोई बता दो बस पोस्टाज तक या साथ په زمانہ کې خو دې یو سړی امام جوړې د ټول نه نو ماته دوی چې څومره تکوینی بزرګان ځان نه جوړې دی نه تاسو چې ابدال څه شي خبره غلطه خونه ده کله ورته په مفتیان نه دي تاسو کتابونو کې دی دا اوس لیکل آسان دی او اوس پیژندل ګران کار دی اگر پښتو کې ماته ده کنه غلې غلې پښ خدرانه کړي پرې باسي زه غوسما زه ابدالما زه کتبما زه شتوبما زه فلانېما زه ډنګړې دا په کتابونو کې دا ودی لیکل شوی دی دا تعریف تصوف چې څومره دی دا ټول لیکل شوی دی ادب داسې کا الله تعالی درځي اس په خبره ورسې دي نو علم څنګه چې تمیز پشي کې پیدا درجه اون ته علم خولي دي دا شی تمیز دا علم نه راغلی بیا دا علم پدې کې بدغلي یو علم القرآت دی یو علم کتب دی یو علم تزکیه دی یو علم او یو علم حکمت کې دا سیاست دا حکومت دا تصرف دا ټول پدې کې دا سلو روپونوټ واغلی کنه اوس دکان لګیدلې دی یو د مټای دی یو د چڼو دی یو دې کنه د بریاني دی یو کسی پونوټ پاک کړي او چې ته بریاني نه ځل زبر وره اخ کنوټ باندې بس راځي بریاني ولې چې ته پکې ملال چې ته هغه بریاني ده البته شی نشته ته وینا چې دلته راشي دا که شان دي چې بل ته راشي کړتا مټای له راشي هغه چې 1000 روپے ضرور مټای کړو بس دا که شان دي ذکر یو زما وره ولاري چې چې قاری د قرآن نو قاری بدل نه جوړيږي چې مولا لذي مولا بدل نه جوړي او صوفي سره چې احکا ذکر کې صوفي بدل نه جوړيږي او چې باقي چې لکه شي کې نو خدای بدل حاکم جوړي ته څه شو بس وشو بندوي بس ته ویږي راغلي دومره ډېر او مخکې درې ځله سورې اخلاص وایي
لزم مقصد سره چې بازار کې جامعیت پیدا کړي خفګان نه کړي خبره ورسېږي د هر سړی د یو بل احترام کوي عزت کوي زموږ کار آسان شوی نو یاد ساته چې تصوف په صحیح طریقې زده کړي نو تعالی خدای علم ورکوي موجوده دور کې چې تخصص کې یو سړی کمال نه حاصلوي هغه کې علم نه راځي ګوره دا یاد ساته خالد د الله شو په دې په دې کې تاسو له پکار دي چې تخصص پوره کړو تکمیله پوره کړو خارجي مطالعه کړو هغه مطالعه یو مضبوط عالم جوړیږي محقق څه الله جوړ کړي دا عقیدتمند مې جوړیږي دا مخالف خبره اوري دا مخالف خبره ټول لګي او هغه ټول دا چې هغه باندې څه جواب لګي دا چې ما پلاک پر کوم څه سوبي دا کوم چې زګر لګي کمزوري هغه کمزوري به مخکې ختمه دا چې کوم اصول د ما درګړي دا په پوره تګړه په دې به بچي په خبرو نه دی چې باغې بچي ټول وایي خیر نه پریشان کېږي سپاری اشاره نو اوس به ذکر کوو سورہ اخلاص مخکې درې پیر وایي دا ټول مړو خاص پوزیشن مفتی صاحب والده ته معلومه کړي چې یو سورہ اخلاص درې زره دا یو قرآن ثواب دی درجه بدلې ثواب ټول انبیاء ته درجه خصوصا پیغمبر اسلام ټول اصحاب رسول ته درجه ټول اولیاء او علما ته درجه جميع المؤمنين والمسلمات ټول نو کاري او په دې ټیم کې وفات کړه الله نو شاګرد مفتی احسان صاحب ته ودا فرض مولانا رضوان سراج رضوان سے بابا څومره سلسله کې وفات شوي او خصوصا د مفتي صاحب نو د سره او زموږ دپاره توشه اخلي چې د چا څومره پریشانیانې دي الله هغه لري جمله چې چا څومره شرعي مسایل دي الله حاجتونه دي الله هغه پوره کړي بیمارانو ته الله شفا الله اجر د چا چې کوم زړه مراد دی الله ته باغ کې الله د شر خیر او ترافیق او ولا صحیح طریقې سره حلال او جایز طریقې سره هر ناجایز طریقې نه الله موسی یا الله پوخ موږ گزارا الله دې هنځر چې کوم منځونه کیږي یا بستا دې هنځر هغه تعالی نصیب تصوف تزکیه حکمت او علم کتب سره چې کوم علوم او معارف قرآن تعالی نصیب یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین زمونا دنیا اے پروردگار زنګ ول حفاظت یا الله دا چې کوم مسلمانانو باندې یا سختیانه کړي یا الله مسلمان له بره او کفار له شکست یا الله مسلمانانو حفاظت هر ممنوع یا الله د فلسطین حفاظت یا الله دشمن چې کوم کړه نس بنابود مسلمان له بره او کوم چې مسلمانانو باندې یا الله د مسلمانانو په منځ کې چې اختلافات نفرتونه ختم تنازعات ختم یا الله زم سیاست اخلاص علمی سره زم علم اخلاص علمی سره زم تصوف اخلاص علمی سره زم تزکیه حکمت اخلاص علمی سره زم تجارت په اخلاص علمی سنت په مطابق هر کار کوي یا الله زم د کلی کې خوشحالیان څومره بیمانه ختمه ټول خوشاله نصیب ټول جهان الله خوشاله نصیب د دنیا کې عافیت او نصیب په آخرت کې الله عافیت او نصیب بلا حساب کتاب ټول جنت کې داخل نو آل اولاد څنګه یو ټول اولیاء صدیقین علماء راسخین ان شاء الله وصلی الله تعالی